ورله ټک ورکړی. امام صاحب رحمه الله هغه د خپل ځای نه ونه خوځېد. دا ولې مخې ته احادیث پرو، د حدیثو کتاب یې مخې ته، او د نبي علیه السلام د احادیثو قدر یې وکړو او درس یې بند نه کو. په مخه لړم ټک ورکوي او دی لګیا دی درس ورکوي. هغې له چې الله پاک دا مقام ورکړی زما محترمو په ادب باندې ورکړی، په هغوی کې ادب و. په ما تا کې نه د جماعت ادب شته، په ما تا کې نه د عالم ادب شته، نه د قرآن ادب شته، نه د حدیث ادب شته، نه د دین ادب شته، نه د ګیرې ادب شته، نه د پټکي ادب شته. خفه کېږو به نه زما محترم. نن موږ د دین نه ډېر لرې وتي. خلک چرته روان دی، معاشره کوم طرف ته روانه ده. وایي څه به کېږي د دې خلکو، د دې ملک به څه کېږي. او موږ ته به مخه وایي چې بی تاسو دې خلکو ته وینا وکړئ، بی وینا وکړئ. او بله ورځ تاڼه دا پخوا کې دا بله ریسوچو سې موږ راغوښتو جمعې په ورځ بی تاسو وینا وکړئ چې دا ټس ټوس دا شی نه کړي. بی څوک زمونږ اوري؟ د مولیانو غریبانانو خولي غوږونو ته ورسېږي، بی دا کوئ دا مه کوئ، دا کوئ دا مه کوئ، دا کوئ دا مه کوئ. بی څوک اوري؟ منلو ته هېڅوک تیار نه دی. هر سړی د خپلې مرضۍ مالک دی. عزیزانو د خپلې مرضۍ ژوند نه تېرو. موږ الحمدلله مسلمانان یو، او مسلمان چې دی که نه یاد ساتئ، مسلمان به په دنیا کې داسې ژوند تېروي لکه د قیدي په شان. دا دنیا دا د مسلمان دپاره قیدخانه ده. ورشه د ډګر جیل له، هلته قیدیان دي، جیلیان دي، هغه د خپلې مرضۍ ژوند نشي تېرولی. د هغوی خوراک د حکومت د مرضۍ مطابق دی، د هغوی پاسېدو، د هغوی اوده کېدو، بس بر ګوري چې هغوی ورته څه ورکوي حق اخلي. بس هغوی وی پاسه پاسي چې هغوی وی کینه کیني. دغه شان مسلمان به په دنیا کې د خپلې مرضۍ ژوند نه تېروي. موږ به د الله حکم ته ګورو، د الله دین ته به ګورو. بھئی د الله پاک د طرف نه کم حکم دی، بھئی بس زما پې عمل په دې کې زمونږ خیر دی. د اداو به ټول خیال ساتو. زمونږ علما دي د هغوی به هم ادب کو، زمونږ طلبا دي د هغوی به هم ادب کو، زمونږ مشران دي د هغوی به هم د ادبو خیال ساتو. د هر یو کس ګوره یا ساتي چې په کم ځای کې سبق وایي که نه کم ځای کې سبق وایي. هغه که سکول دی او که مدرسه ده، یو به د استاد ادب کوي، یو چې د کم کتاب کې سبق وایي د دغه کتاب به ادب کوي، او دریم زما محترمو د خپل هغه درسګاه ادب به کوي. هله به الله تبارک وتعالی تاره یو مقام درکوي. که ته وایي چې بھئی زه کمال ته ورسېدې، پتا کې را درسګاه ادب نشته، د استاد ادب نشته، او د کتاب ادب نشته، د دې درې واړو نه خالي، نو ګوره یا ساته هسې به ځان وکړی. ادب لوی دولت دی، با ادب با نصیب. کم سړي کې ادبي الله تبارک وتعالی ورله مقام او عزت او مرتبه ورکوي. په دې وجه د دې خبرو اهتمام کوو انشاءالله. باقي شپې ورځې څومره پاتې دي د الله تبارک وتعالی په عبادت کې تېرې کړو. په کور کې زموږ میندې خویندې دي، هغوی ته هم وینا کول، په هغوی باندې ترس کول. موږ د هغوی نه د پکوړو تپوس کوو، موږ د هغوی نه د جامو تپوس کوو، موږ د هغې نه د پیزار تپوس کوو، موږ د هغې نه د دنیا د هر یو څیز تپوس کوو. خو موږ یو ورځ تپوس ونه کوو چې ښځې لمونځ دې کړی دی که نه دی کړی، نن د تلاوت وکړو که ونه کړو. هسې سوچ خبر ده که نه. شیخ صاحب رحمه الله لیکلی دي فضائل اعمال کې، د آخر کې فضائل رمضان کې، هغې زمانې زنانو ته وګورئ، زموږ د دې زمانې زنانو ته وګورئ. وی په خپله خو څه نشم کولی، خو د کور زنانه ووینم نو خوشحاله شمه چې د کور کاروبار سره سره 15-20 سپارې روزانه بې تکلیفه پوره کوي. هسې هغه هم زنانه وي او زمونږ هم زنانه دي. زمونږ زنانه څوک روزانه 15-20 سپارې وي؟ 15 سپارې نه وي، یو سپاره نه وي. دا ولې شوق نشته؟ د کم شي شوق چې که نه د رونو بایګانو شوق دی، د رنګو سره، د ډالرو سره، د ریالونو سره، د پیسو سره، د ډیګریانو سره، د هغې دپاره هغې جایدادونه هم خرڅوي، د هغې دپاره هغې کورونه هم قرباني، د هغې دپاره هغې هر څه کوي، د خړو بونه پورې وځي. خو به یې چې څه شی راته میلو شي، د دنیا ډیګریانې حاصلوي د څه دپاره؟ د دې خېټې دپاره چې به یې څه میلو شي. دا ولې د دغه شي قدر په زړه کې، خو د دین قدر په زړه کې نشته. په دې وجه په دین باندې خفه شو. که تاسو د حدیثو ذخیره وګورئ که نه، نو د صحابو د یو بل سره خفقان راغلی، نو په دین باندې راغلی، په دین باندې راغلی. او زما ستا خفقان د یو بل سره په څه وجه دی؟ ما ته یې په واده کې وینا نه وکړي، او ما ته یې په سنتو کې نه وویلي. او ګوره د کاکا خیراتو دا زما ګوره سکه ماما دی، او ګوره خیرات یې کوو او ټولو خلکو ته ویلي او ما ته یې نه وویلي. او ګوره زه راغلی وم که نه، زه چې راغلم ګوره ما ته یې بالښ هم کېنښو. زما ستا خفقان، زما ستا دشمني د ونې په سر ده،
زما ستا دشمنی د پولی په سر ده، زما ستا دشمنی د دنیا په سر ده. او د صحابو د یو بل سره که خفقان راغلی زما محترم ردین په وجه راغلی، دا ولې د هغوی په زړه کې ردین قدر و. انشاءالله ټول به د دې خبرو خیال ساتو کنه که خیر انشاءالله. الله تبارک وتعالی دا ختم په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. الله تبارک وتعالی دې مزید نورم توفیق ورکړي. الله پاک دې دا روژې، دا تراوی، دا منځونه، دا څومره عبادت چې شوي دي الله تبارک وتعالی دې د خپل رضا ذریعه وګرځي. الله تبارک وتعالی دې قبول کړي. الله رب العزت دې د رمضان المبارک دا میاشت زمنګ دپاره او د تمام انسانیت لپاره د خیر او د هدایت او د نجات ذریعه وګرځي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. بل دا چې د روژې نه وروسته انشاءالله قاری صاحب وایي د دراسات دینیه پروګرام به انشاءالله صرف د ماښام نه تر ماسخوتنه پورې به کلاس وي. د څومره چې زموږ سټوډنټان دي کالج او د یونیورسټو ملګري دي د ورځې هغوی فارغ نه، یو منډه ده منډه ده منډه ده، خو کم از کم دا 1 غنټه یا 1.5 غنټه هر څومره ساعت شي دا لږه قرباني وکړو د الله پاک د دین د زده کړې په بنیاد باندې، د خپل د قبر او د حشر د آخرت د جوړولو په بنیاد باندې. ولکه د امبیلي د کنډو نه رواله او د نګرۍ پورې دا ټوله ایریا د سرو زرو ډکه شوه او ماله یو سړي راکړه او په دغه ټایم کې ماله اسرائیل علیه السلام راغی. داسې رښتیا ووایې دا سره ماله څه کار راکړي؟ داسې ده که نه؟ خو که چېرته دین مې زده که که نه او خپل بچي ته مې دین وښو که نه، سبا به زه په قبر کې پروت یم، د قبر په کنده کې بچی به راته په قبر ولاړي. الله تعالی دې زما د حاجي مغفرت نصیب کړي، دعاګانې به راته کوي. نو دین لرونو لوی دولت دی، لوی دولت دی. د دین سره زموږ محبت دي. دې دپاره ټول ملګري انشاءالله چې کله داخلي شروع شي د اختر نه یو هفته وروسته انشاءالله ټول بیا په هغې کې حصه واخلو. په خیر خوښه مو ده جي. الله تعالی د عمل توفیق راکړي.